اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمونږ د فاطمې لار ده. فاطمې لار ده، په دې باندې پیاده څوک نشي تللی. نو کاونډه دوی به تړون معلومات شیر کړي تاسو ته. کمال بھائی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ضلع الله عامر بھائی ډېر شکریه ادا کوم، ډېر کیمرامین د دم ډېر شکریه ادا کوم چې دې موږ راله دونه تنګ وخت موږ له راکړو. د دې لپاره تقریبا 3.5 کروڑ روپۍ منظور شوي وي، هغه دې واپس بیا راکړي. نو دا له فاطمې نه ولې له بابیڼه پورې روډ دی او بابیڼه نه ولې له لښتي بانډه امدا خانه پورې دې باندې تقریبا ګدر هم را دي، امدا خان هم را دي، ساولډیر هم را دي. چې موږ دې عاطف خان ته او مجاهد خان ته دا یو سوال منت یو چې زموږ دا روډ دې درته دره شروع شي، ځکه چې په دې باندې ډېر مشکلات دي. کیمرامین ته هم پکار دي چې دا اوبه پکې راولي، دا ځای پکې لکه تاسو ووینئ په خپله یا مریض شي یا دغه شي. تقریبا بل یو موټرسایکل والا دلته را پرېوتو، کیمرامین والا ته ویم چې دغه ځای پکې تاسو خیر راواړوئ، دغه دی وګورئ. صرف له مشکلات باندې ډېر مخکې یو کس دا دی واوړئ، دا هغه دی تاسو د مخامخ وایي دی کیمرې والې ته پکار دي چې دې راواړئ. دا لږه ډېره مشکل ده موږ ته، او ستاسو به ډېره مهرباني، موږ زر ته زر موږ ته کار لږه په دې باندې شروع کړئ، مهرباني. یو موټرسایکل والا راځي، دنه تپوس کوو چې ستاسو د لار نه څه دغه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو جی دلته د پټي ته راوتی وم، خو دا لاره ډېره زیاته خرابه ده. په دې باندې چینچا والا بل ځای راتوت او دې ځای کې نښتی و، او دې ځای کې دنیا خټې وې، بیا هغه زنانه هم ورسره وې. د هغې نه تقریبا جي خپې او مکمل هر څه څښه وه. چینچا والا یوازې ما ته چغې والې وې راشي ما سره لږ مدد وکړه. چینچې نښتې وه. نو په الله په ذات ته قسم ما له رامنډه وویله، چینچې مو سره بار کړه او بیا غریبانو ته پیاده پیاده ړه خپې لاسې ووینځلو. نو په دې ډېر زیات مشکلات دي، زنانو ته مشکلات دي، نارینهو ته مشکلات دي، ماشومانو ټولو ته جي ډېر زیات مشکلات دي. تاسو په دې کیمره کې لږ وښایئ، دا سړک دی جي، دا ټول مکمل داسې چې خټې خټې دی، او چې باران پرې وشي بیا 10 ورځې 18 ورځې داسې چې مکمل په دې نه راتلو چانس وي. په دې باندې 20 ورځې 10 ورځې څو کډو راتلی نه شي. ستاسو د خپل وزیر اعلی صاحب نه څه مطالبه ده؟ آیا شته چې دا لار منظوره شوې ده یا نه منظوره شوې؟ یاره جي زه خو چې وړوکی رالوی شم په دې باندې، زه فاطمې سکول ته هم تللی ما. وزیر اعلی صاحب نه دا مخکې په دې باندې صرف کاڼي اچولي او کرښې پرې لږ ډېر ویشته، نور خو دې باندې بیا هېڅ نه دي شوي جي، هغه هم په وړوکوالي باندې. نو زموږ وزیر اعلی صاحب نه دا مطالبه را که دا روډ یې منظور کړی شو، نو دا د بابیڼوالې تقریبا 4-5 هزار خلک دلته دی، داسې صدر کلي نه خلک په دې راځي. نو د هغوی د زړه خواهش مراد به پوره شي. که دا وزیر اعلی صاحب وکړو، موږ به د هغه ډېر زیات مشکور شکرګزار یو. جی ډېره مهرباني. د یو بهجان نه تپوس کوو چې د دې لارې والي څه تاسو. السلام علیکم. زما نظام نوم دی، لښتي مانډه کې پاتې کېږم، او تقریبا چې موږ واړه چې منډې وو پی ټي آی باندې یقین وساته چې موږ جګړې کړي دي، هر څه کړي لکه چې څه وسو هغه موږ کړی دی. خو پی ټي آی کې مجاهد خان زموږ مور مړه وه او باران شوی د سره د ګاډي راتلی نه شي، ګاډي به ټول په بابیڼه کې ودرېدل، سبا د حمزه خان خواته ودرېدل. مجاهد خان خپله چې د واله راتونه یو لارې پرېښوده او په بله لار باندې په بابیڼه په داسې پنیر راتاو شو، زموږ د واله راغی او په دوا کې دا قسم وخوړ جومات ته مانځله روانو چې زما دې په خدای قسم وي که زه کېږم او که زه نه کېږم. نو د لښتي باندې دا لار بر زما لومبی ټارګېټ یي. اوس مجاهد خان پسې موږ بې شماره پیرې لړو، اوس هغه خو بلکل انکاري شو. دا ولې وی چې شوې ده د لښتي باندې لار شوې ده، ما کړې ده. دې کې تقریبا 2.5 کاله تیر شو، هېڅ په پته پوه نه شو. بیا ابس کمال چې کم دی د پی ټي آی ممبر دی د لښتي باندې، ده وویې چې ځئ چې ځو، باران شو بلکل دا لاره او دا اوبه یو شان په دې لښتو او په دې لارو به دی. یو ګاډی نه شي راتلی. بیا دغه ټول کسان راغونډ کړل او بویې تلل د عاطف خان ځای ته. هلته زموږ کوم چې صدر دی نوید صاحب هم ناست و. نوید صاحب هم وایي دوی ته وایي چې تاسو ځئ، ما ستاسو د دې لارې وینا کړې ده. خو بهرحال دوی بیا هم صبر نه کو. عاطف خان سره پخپله میلاو شو، هغه سیکرټري راوغوښته وی که نورې لارې کېږي او که نه کېږي، خو د لښتي باندې دا لار دا ویډیو ما پخپله ولیده او دا زر تر زر وکړئ. خو بیا هم هېڅ په پته باندې پوه نه شو. دا به ډېره زیاته مهرباني او په دې ملک کې دوی وګرځي چې دومره لوی کلي ته ګوره 2 سکولونه هم دي او داسې کچه لار به بل ځای نه وي، واخر د دې لښتي باندې لار ده. او کیمرا کولو ډېره مننه.
معلومات کوو وجدان السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې د مرګري خبرې وکړو چې موږ واړه رالوی شو او زموږ دغه لارې دي او چې باران وشي وروره نو بیا موږ داسې کار کړي چې چپړې مو باسلې او بډې مو والي او په لاره باندې روان یو او بل که موږ سره موټرسایکل نشو را بار کولی که ګاډی راسره ګاډي نشي بار کولی موټرسایکل سره سامل شوي ده موټرسایکل پکې لږ راوله چې یو میاشت په دې لار باندې وچلېږي دا موټرسایکل نو هر څه او شاکابزر او هر څه ختمي نو د موږ پی ټي آی والو ته دا خواسته چې مهرباني وکړي په مهرباني وکړي زموږ په دې لار باندې تاسو لږ نظرثاني وکړئ زموږ دا لار الله پاک جوړه کړي په غم خاده کې خو بیخي موږ ته دومره تکلیف وي چې سوای مې ګاډي والا خو بیخي دی خوا راځي نه په بابېڼه کې کتر رکشه کې او د لښتي باندې پورې وراشي نو مردان ته په 200 روپۍ باندې او دلته تا سره لښتي باندې نه تر بابېڼه پورې تا په 200 روپۍ دا په څه وجه دا د دې لارې په وجه چې دا لار د موږ خرابه ده او 2 پې سکولونه هم شته او هر څه پې برابر دي. تاسو کو کاکا ستاسو نوم دی؟ زما نوم غلام محمود. تاسو د دې لار په حوالې سره څه موږ وایو چې دا لار موږ ته پخه شي موږ ته ډېر تکلیف دی بیمار راشي هغه را باندې تکلیف دی په څه پکې وړی نه شو او نور کاروبار خراب دی د ماشومانو کار خراب دی د مړي کار خراب دی نو دا موږ ته ډېر تکلیف دی راشه دا موقع وګوري او دا لار دې موږ ته وشي. نو تاسو ته چې کوم دی دا دې لار ته چې کسان وایي چې دلته پیسې منظورې شوې وي د هغې څه هغه وایي بس بل خوا لاړې او چا یوړې بل خوا بل طرف ته لارې یوړي تلي دي. او لار چې کوم دی تاسو ته کومه لار باندې تګ راتګ ډېر دی کومه لار تاسو ته ډېر یاره موږ ته په دې غاړه هم ډېر دی په دې غاړه هم ډېر دی په دواړه په فاطمه غاړه هم ډېر دی موږ ته ټولې لار داسې دي ګډې وډې دي خرابې ترابې راشي مقرر تاسو وګورئ ته خدای لپاره دا لار وګورئ پرون چا خبره کوله دغه ځای کې وچلم ډېر و چې زه دې دپورې کوم نیمه د دې خوا دې طرف یې وشي. السلام علیکم بابا ستاسو نوم دی؟ اما ګلدمان جی. ته د کوم ځای اوسېدونکی؟ زه د لکسي باندې. جی تا د موجوده حکومت نه څه یاره جی بس به موږ داسې ډېر حکومتونه تېر شو ډېر زیاته یو پارټي یو بله پارټي او بل حکومت او بل حکومت خو بس موږ به دا وایو چې موږ په دې پاکستان کې نه اوسېږو ځکه چې دا لار موږ ته دې وخته پورې ونه شوله نو په کار دا دی چې دوست دی کې موږ له لږه خیر د الله د رضا لپاره لږ مت وکړي موږ چې کوم دی مړی نه شو وړلی باران وشي که نه ډولۍ پې نه شو راوړلی بس دغه ځای کې چې کوم دی پوګم راغېستې دی که نه مړو چې ډولۍ راوړو نو بس دا غټه مهرباني چې موږ ته دا لار وشي نو زبردست کار به وشي موږ سوال هم کوو زاري هم کوو مینت هم کوو ووټ هم ورکوو ورکړی هم دی که نه هر څه هم کړي دي خو خبره دا ده چې اوس څه به وکړو نو بس موږ ته دا لار نه کېږي چې چاله ورشوي درته کومه ونه شوه چاله ورشوي درله کومه ونه شوه نو خبره دا ده چې موږ به دغه سوال هم کوو زاري هم کوو مینت هم کوو ووټ هم ورکوو که نه پپړی ورکوو که نه خو چې موږ سره کوم یو سړی اقرار او ژبه وکړي نو زموږ د پښتاني سړمان خو نه موږ ولې وټ هم ورکړی هم دی ورکوو ولې نو بس خبره دا ده چې د لارې تقاضا ده زموږ ډېره زیاته حالات خراب دي زموږ د لارې ډېر زیات خراب دي لږ نه نو بس موږ ته ډېر لوی تکلیف دی. لارې چې مونږ کوم دی چا نه تپوس کوو نو هغه ډېر فریاد کوي دا بابا دی دا بابا وایي چې مونږ به چې کوم دی د هرې پارټۍ چې کوم یو مونږ ته ویلي تاله به مونږ لار پخوو نو مونږ هغه سره د هغه پر سر مونږ سره کسان سره جګړې هم کړي هغه له مونږ ووټ په مینت هم وغوښتې سوال مینت هم وله کړی دی دا چې کوم دی 50 کوره دي او دې چې کوم دی نو بابا تاسو چې کوم دی حکومت کوم ووټ هم چاله ورکړي موږ ووټ چې کوم دی دې وخت چې کوم دی د نوې پارټۍ له ورکوي عمران خان له که نه او مخکې پیپلو له هم ورکړي دي داسې پکې سرپوشو له موږ ورکړي دي او هر یو دا اقرار کړی چې دا ژبه دا لار به ورته کوم که نه خو تر دې وخته پورې موږ ته یو هم چې کوم دی دا لار څوک راغلی چې تاسو ته وایي چې دا لار به تاسو کوو موږ ته مجید خان راغلی و عتیب خان راغلی په همدا خان کې راته په بیټک کې دغه ویلي څه نوم یې لګا نصر خان په بیټک کې ویل چې درته کومه بیا په جامله کې چې کوم دی ورته ویل دلته کې هم د لارې تقاضا وه د پوخ سړک و کندې پکې وې هغې له جلسې له تللي هلته مې هم د لاسه ونیو چې جي زمونږ کار وې دلته کومه تر دې وخته پورې موږ ته دا کار ونه شو. تاسو چې بار روډونه وګورئ نه بار روډونه تاسو څنګه بار روډونه چې اوس تا ته ما خبره وکړله چې هغه ځای کې د خټ کورونه ښځه په پټو کې تللی یو کور پې نشته او صرف د دې پټو دپاره ورته داسې ګوله سړک جوړ کړی دی پیمان چې هګۍ پورې کړی یو ځای مې د پېدي زه بیا بله په سایکل باندې رالم همدې ته سجد شوم مې دا پکار زموږ چې زموږ د کلي دا لار پخه شوې ده ځکه چې زمونږ ووټ هم ورکوو د ټیم راکولو ډېره مننه ګلزمان بابا شکریه او تاسو ډېره مهرباني دې لار حوالې سره دې بابا نه تپوس کوو بابا
تاسو جی. ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم طاهر رحمان دی، جی. ردي کلي اوسېدونکی یم. دا کومه علاقه ده؟ دا بابیاڼی جی. دا د فاطمې لار ورته مونږ وایو. په دې شپه او ورځ چې دی نو تګ راتګ دی جی. او له دې لارې پوزیشن وګوره. جی. نو مونږ د خپلو مشرانو ته وایو چې لکه تاسو مهرباني وکړه، تاسو سره اختیارات شته دی، شکر دی، طاقت سره شته دی، خپل هم شته دی، سرکاري هم درسره شته دی. نو که دا لار زمونږ جوړه شي نو دا به لکه مونږ سره یو قوم سره به یو ډېره لویه ښه ښېګړه به وي. او جی دا لار ورته وښیه، دې پل ته وګوره، دې لار ته دا لار ورته وښیه، دې لار ته ور مخامخ دا لار وګوره راشه. باباجي دې باندې تر اوسه پورې چې کوم دی څه منظوري شوې ده، تاسو ته څه معلومات شته که نه؟ یاره دغه منظوري دغه ته ما ته خو صحیح معلومات نشته دی. په دې باندې زما خیال دی چې 10 کاله که 40 کاله مخکې په دې دا نری دغه اچولې وله باجري، جی. او بس هغه په دې به تارکول کېږي او دا به پخېږي. مونږ خو تر اوسه پورې نه تارکول دي ده، جی. نه څوک راغلی چې پخی کړي یا سمه کړي. دا لکه دا دې ته دا کیمره وښیه، دا ورته وښیه، دې لار دا لور کړی دی، دا خو روډ کړی دی. دا روډ د فاطمې نه راغلی بابیاڼۍ ته؟ دا فاطمې او د بابیاڼۍ لار د روډ خو به د تلو او د راتلو په هېڅ شان نشته دی. یو لویه پریشاني ټول عمر هغه خلکو ته همدې خلکو ته. هغه موږ نور کله په سیکلو دوست پکې د سیکلو دغه هم نشته، ځای په ځای پکې لوی لوی چپړي دي او خټې دي او له پټو نه ورته اوبه راځي. لار پرې ښکته ده او پټي پرې بره دي. نو د تلو راتلو واړو څه شان نشته دی. دې لپاره تاسو چاته سوال زمینتداري څه کړي دي؟ دې نه مخکې موږ ډېر ښه خلکو کسانو، ښه معتبرو خلکو کسانو ویناګانې کړي دي، خو بس خیره شکر دی اوسه پورې بیا چا څه ایکشن نه دی اخیستی. دا خو خلک وایي چې دا تېر شوي حکومت چې کوم و د پي ټي آی په هغې کې یو لار نه راپاتې شوې. چا نه تپوس کوو هغه وایي چې په صرف د لښتي باندې د بابیاڼۍ دا لار فاطمې ته چې کومه تلې دا لار چې کوم ده دا پاتې ده. نور پي ټي آی حکومت په یو ځای کې لار نه ده پرېښې، کوڅه نالې ستنې نو بس هر یو شي یې دا کړی. څه پټه خبره خو نه ده. دا ته هم وینې راغلی که نه، دا لار خو ته په خپله هم وینې، هغه طرف ته وګوره، دې طرف ته وګوره. نو په دې خو مونږ له چا دغه هم نه راچولې، هغه ته شینګل هم پرې راغلی، که چا واچو نو هم به شکر ګزار یو چې زه یاره موږ په سیکل خو پرې تللی شو، په موټر سایکل خو پرې تللی شو که نه. نو په دې خو موږ اوس چې دی هغه پیاده تګ راتګ چې دی نو هم ګران دی. دې نه مخکې چې ورشې که نه او هغه چپړي او خټې دې ولیده که نه، نو ته به چې خدای پاکه دا مې بد. تاسو چې دلته کې غم ښادي شي یا بیمار شي یا نور څه مسله شي نو تاسو ته تکلیف شته که نشته؟ یاره هغه خو هم لپاره یو لوی مصیبت شي، بړې پې زنانه تللی شي، نه پې مشران تللی شي. که هلکان وي نو هغه خو سپلی به وباسي، په خټو کې به ورګډ شي. دا مشران به څه کوي، ماشومان به څه کوي، زنانه به څه کوي. د دې خو پوزیشن چې دی نو ډېر زیات خراب دی. که ته ورته هغه مخکې لار ښې نو هغه هم ورته وښیه. هغې نه ویډیو وکړه، یو ملګري را سره خبرې وکړې. ښه نو په د دې لار چې دی نو پوزیشن چې دی نو بس بیخي صفر دی، لار شته دی او تګ راتګ نه ده. نو څه وکړو؟ بابا د ټیم راکولو یو جهان مننه، ډېره مهرباني. کېدای شي دا اوبه چې راشي دلته وي دا لارې غونډې په دې لارو باندې وبېږي، دا لارې راته خرابې کړي. په دې دا خو د پټو والا ته ډېر مشکلات وي. بل چې کوم دی دا لاره بیخي خرابه ده، لار خرابه ده او فصل هم تباه کوي. بل فصلونو والا زمیندار ټیپ خلک دلته ډېر دی، دې ته ډېر زیات مشکلات دي. دا چې کوم دا لښتي باندې لار ده او دا بابیاڼۍ ته وتې ده او دا لار چې کوم دا مونږ چې کوم باندې موجود وي دا فاطمې نه راغلی بابیاڼۍ ته. نو دوستانو دا ویډیو شیر کړئ او زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.